دا خدا سے زمانہ ده چې هر سړی پکې خفه ده او پریشان ده. یو مسلمان بندوي چې زما پزړه باندې همیشه بوج وي، خفګانی ور باندې، پریشانی دا، غم ده، ټینشن ده او وسوسې ذهن ترازی او دغه رنگي بغیر څه د سبب نه چې زما زړه خفه خفي، څه غمم نشتا، تکلیفم نشتا، خو اسې مې زړه خفي. او که هر څومره د خوشحالۍ په مجلس کې کینم نو زما زړه خوشحالي نه کوي. او بل دا غواړم چې زما دا خفګان ختم شي، پریشانی می ختم شي، ټینشن می ختم شي. او دام غواړم چې الله رب ذوالجلال جل جلاله د غیب نه زما مدد وکي او ماته د رحمت دروازې راکولو کی. نو دې د پارس علاج یا وظیفه یا دمشتا مونږ وایو شته ده. دا یو آیات مبارکه ده، بلکې د آیات مبارکه څخه حصہ ده. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. دا آیات مبارکه چې کوم مسلمان بندا د ماسختن مانځنه بعد چې کله دی مونږ پوره کیخه فرضم وکي بیا سنتم ادا کی او دا غرنګي وتر واجبم وکي، نو بهتره خبره دادا چې د وتر واجبونه پس دی او 2 رکعات نفل وکي او بیا د قبله ته مخ کی چا سره د خبرې نه کوي. یوزل د آیات مبارکه اوئی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. نو الله رب الجلال جل جلاله بعد د هر خفگان، هر پریشانی، غم او هم دا ټول با الله پاک ختم کی او الله رب الجلال جل جلاله با پد باندې غیبی د رحمت دروازې او د رزق دروازې را کولو کی.